د دې تپوس کوي هیڅ کافر نو ما اوریدلې الکه وای د هیڅ کافر دی چې چا اوریدلې لاس چت کوي هیڅ کافر ډیر مشهور دی زموږ په علاقه باندې او ډیر خلک یې زمان تپوس کوي یاره مفتی صاحب د هیڅ کافر څه قصه اکثر چې چرته موږ دې څه غټ څه وایو نو داخله ملګری به اکثر مذاق هم کوي ولکه د هیڅ کافر به وای دومره دا به خلک به مذاق کوي کنه د هیڅ کافر کوم ډیر د دې قد اورو مزیر دوس بیانوم چې څنګه وي د دې په اړه کې مشهور دادی د هیڅ کافر په اړه کې مشهور دادی چې ددا خپل نوم چې نو دا وو عوج بن عنب دا د خپل نوم تاریخ کتابونو کې لیکلي لیکن دا خبره زه وضاحت سره بیا هم کوم چې دا اسرائیلی روایت دي یعنی هغه روایت چې دا موږ نه تسلیمو دا دروغ دي او هغه عقل هم مني چې یاره دا خبره ټیک نه دي دا غلط دي خو په کتابونو کې لیکل شوی دي نو دا عوج بن عنب دا یو سړی تیر شوی دی د دې تاریخ د کتابونو په حواله سره خو ټیک نه دی ورته توجه مې وای دی انتهایی دنګ سړی آدم علیہ السلام په اولاد کې او آدم علیہ السلام په هغه اولاد کې وو د کوم وخت نه چې ابتدا شي ویني شروع نظر ډیر غټ قدو دغه وینا سمندر نه د میان نه نیوا د سمندر نه او په دې نور به بریته ولا په نور به په حواله دنګ سړی سمندر نه به مې راونی او دا به په نور باندې کو بیا به وکړو وکله چې طوفان نوح راغی د نوح علیه السلام دا کم طوفان چې راغی نو په دغه طوفان کې دا دومره اوبه راغلي وي خو دا صرف د پندو تر رسیدلی وي زنګونو ته او نور دې پکې ولاړ د دې نه وډوب کړ او وای دې ژوند دیو او حتی تر دې چې د موسی علیه السلام په وخت کې موسی علیه السلام دې قتل کو نو موسی علیہ السلام داسې وکړه چې کومه لاټي و نو هغه لاټي باندې مده گزاره وکړه او په دا اثر نه کېد بیا الله رب العزت تو فرمایي چې زه اوس په گزار وکړه چې کله په گزار وکړو نو دیو ګرځېدو نو چې دیو ګرځېدو نو دې په دریای نیل باندې ګرځېدو په دریای نیل له پاسه دته د ګرځېدو د وجې نه پل جوړ یو روایت په کتاب دی چې دا بلاس باندې کومه غوتمه نو هغه غوتما بیا رستا په یو سمندر باندې د پل په طریقو باندې استعمالې ده خلک ورګوړې ده دا د په اړه کې روایت 3.5 کاله د عمر او وې د بل انسانان نه نیوا او په دوه باندې ډېر زیات ظلمونه کوي انسان چې بچر درې دوه هغه باندې به ظلم 3333 غز د عقدو نو آیا دا واقعات ټیک دي که ټیک نه دي عوج بن عنب دا واقعات ټیک دي که غلط دي نو بای بالکل دروغ دي سروپ ناروا دي ذکر کړی دي تفاسیر هم ذکر کړی دي لیکن هغه وای چې دا غوري اسرائیلی روایات دي لہذا د دې موږ تصدیق نه کوو خو چې کتابونو کې راغلي دا په ځمنه چې هغه ذکر کې وضاحت یو کې چې دا ټیک خبره نه ده نو که څوک هم داسې د هیڅ کافر په باره کې وایي چې هغه داسې شته نو داسې نشته د هغې ډېر وجوهات دي او د هغې وجه دا ده چې د په باره کې دام لیکلي دي چې دی ولد الزنا و یعنې دی د زنا پیداوار نو اوس د زنا پیداوار و دی په طوفان نوح کې بچ شي ډېرې وجې دي لکه زه پکې یو دا بیان طوفان نوح کې د دې بچ شي او دا نوح علیه السلام خپل زوی دی هغه دې تباه کېږي ولدي دا غني چې کوم ډېر زیات دی خو ولد الزنا بل خبره ده چې کوم نبی علیه السلام کوم د انسانانو قد بیان کړی دی نو د ټولو نه غټ قد پکې د آدم علیه السلام بیان کړی نو چې د آدم علیه السلام اولاد دی نو دی پکې د کوم طرفه دومره غټ راغلی لہذا دا خبرې ټول ډېر شي دلایل دي په دې باندې به هر حال حضور صرف دومره تاسو ته عرض کول غواړم چې دا واقعا بالکل دروغ ده
او عوج بن عنق د دې هیڅ حقیقت نشته. تاسو په یوټیوب باندې یا په ګوګل باندې سرچ کړئ، تاسو ته معلومات د دې ټول معلومات ملاو شي، لیکن دا واقعا ټیک نه ده. بالکل اسرائیلی روایت کې د دروغ وچا ځان نه د کتابونو کې راوستي. الله رب العزت دې عمل کول توفیق